علیکم نوی ویډیو سره تاسو ورکړی وي امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې بعد کې د یو خاندان 21 کسان په بم کې لوټ په هغه کې 14 کسان ډېر بېدالتیا سره قتل شوي دي او 9 کسان په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دغه دماکه په کوم ځای کې شوې وه دوی اخر په کوم ځای کې دغه 14 کسان قتل شول تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ کو څه موږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ او ترې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي واټ کې ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه وه چې د یو خاندان 21 کسان په یو حادثه کې ښکال شول چې په هغې کې 14 کسان ډېر بېدالتۍ سره قتل شول او 9 کسان په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دي اوسه پورې د هغه 14 کسانو تپوس چا ونه کړو چې دا 14 کسان دغه 14 کسانو کې زنانه او ماشومان په کومه طریقه قتل شول او دې ته اخر د پلین سات چا ساس کړی و خو چې په لاهور کې یوې جینۍ سره زیاتې وشو نو د هغې خلاف ټولو خلکو اواز اوچت کړو ټولو خلکو پرې ځان مخکې کړو خو د دې 14 پښتنو تر اوسه پورې چا جواب ونه کړو ولې چې دا پښتانه دي د پښتنو څوک جواب ځکه نه کوي دوستانو پښتانه دومره سپک شول چې اوس د پښتنو لپاره څوک اواز هم نه اوچتوي چې 14 کسان دومره بېدردۍ سره قتل شول د یو کور نه 14 جنازې ووتلې او تر اوسه پورې د دوی دا څوک تپوس هم نه دي راغلي دا ولې د اخر یو پلین شروع دی په دې ملک کې زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام